بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 44 نمبر درس دی. ان شاء الله العزیز نن به مونږ اسم غیر متمکن وایو. د اسم غیر متمکن دویم قسم اسماء موصولات به وایو. اسماء موصوله څه ته وایي؟ اول مونږ دا زده کوو. ګورئ د اسم غیر متمکن اته قسمونه وو. په هغې کې مونږ اول قسم ضمایر ووي، ښه تفصیل سره مو ووي. بیا د ضمایرو نه پس مونږ ضمیر شان او ضمیر قصه ووي چې ضمیر شان څه ته وایي، ضمیر قصه څه ته وایي. اوس د هغې نه پس د اسم غیر متمکن دویم قسم اسماء موصوله. اسماء دا د اسم جمع ده. اسماء دا د اسم نوم ته وایي، او اسماء موصوله دا موصوله څه ته وایي. نو ګورئ د اسم موصول اول مونږ تعریف زده کوو. راځئ، او په کتاب کې تعریف نشته دی، دلته کې اول مونږ تعریف زده کوو. د اسم موصول تعریف، د اسم موصول تعریف چې اسم موصول څه ته وایي. مونږ اسماء موصوله وایو که نه، چې دا څه ته وایي. نو اسم موصول داسې اسم ته وایي. اسم موصول داسې اسم ته وایي چې بغیر د صلې نه د جملې پوره جز نه جوړیږي. دا تعریف دی ښه دي. اسم موصول داسې اسم ته وایي چې بغیر د صلې نه د جملې پوره جز نه جوړیږي. د سره به د اسم موصول سره به یو بله جمله وي، هغې ته صله وایي. اسم موصول سره به بله جمله وي، هغې ته صله وایي. د هغې صلې نه بغیر چې د اسم موصول سره هغه صله ولګي، چې کومه بله جمله ورسره ده هغې ته صله وایي. نو دا اسم موصول او دا صله چې رایوځی شي که نه، بیا به دا د جملې یو جز جوړیږي. لکه جمله کې یو مبتدا وي، یو خبر وي، نو دا به یا مبتدا جوړیږي یا به خبر جوړیږي. ټیک شوه؟ یا به دغه شان فاعل جوړیږي، یا به دغه شانتې بل یو څه به جوړیږي. نو په جمله کې به یو جز جوړیږي، یو جز، یوه حصه به پکې جوړیږي. نو اسم موصول داسې اسم ته وایي چې بغیر د صلې نه، او دا صله به جملې بغیر د صلې نه د جملې پوره جز نه جوړیږي. دا تعریف شو ښه. دا د اسم موصول تعریف شو. اسم موصول داسې اسم ته وایي چې بغیر د صلې نه د جملې پوره جز نه جوړیږي. او صله داسې جمله خبریه وي. صله داسې جمله خبریه وي چې د اسم موصول نه پس ذکر شوي وي. اول اسم موصول ذکر شي، بیا د هغې نه پس یو جمله خبریه راشي، هغه د دې اسم موصول دپاره صله وي. ټیک شوه؟ همدغه خبره راته کوي. او صله داسې جمله خبریه وي چې د اسم موصول نه پس ذکر شوي وي. د اسم موصول نه پس هغه صله ذکر شوي وي، یو جمله خبریه وي، هغه صله وي. او په دې جمله خبریه کې یو ضمیر وي، چې اسم موصول طرف ته راجع وي. لکه د اسم موصول ذکر کوي، اسم موصول طرف ته اشاره کوي، نو موږ وایو اسم موصول طرف ته راجع دی. لکه جاء فعل دی، الذي اسم موصول دی. ابو مضاف دی، هو ضمیر مضاف الیه دی. نو دا هو ضمیر چې دی که نه، دا هو ضمیر دا د اسم موصول طرف ته راجع دی. لکه دا هو ضمیر دا اسم موصول یادی. جاء راغه، الذي هغه کس، هغه سړی، هغه کس، ابو هو چې د هغه پلار، هغه کس چې د هغه پلار، دا هو ضمیر معنی ده چې د هغه. نو د الذي طرف د الذي باره کې دا هو ضمیر ذکر شو. نو دې ته وایي چې دا هو ضمیر اسم موصول طرف ته راجع شو. راجع مطلب دا دی چې دا ضمیر د اسم موصول خبره کوي. راجع دې ته وایي چې دا ضمیر د چا خبره کوي؟ د اسم موصول خبره کوي. نو وایي جاء راغې، الذي هغه کس، هغه سړی، ابو مضاف، هو مضاف الیه. مضاف الیه چې ملو شي دا مبتدا شو، او عالمون خبر شو. نو وګورئ د الذي اسم موصول نه پس پورا جمله مبتدا او خبر چې ملو شي، دا جمله خبریه شوه. څه شی شو؟ جمله خبریه، جمله اسمیه خبریه، جمله اسمیه خبریه. دا جمله اسمیه خبریه چې ده که نه، دا بیا دې ته بیا صله وایي، صله. نو دا الذي اسم موصول او دا اسم موصول، او دا صله، دا دوانه چې رایوځی شي، نو دا به د جاء دپاره فاعل شي. جاء فاعل. نو جاء فعل چې خپل فاعل سره ملو شي، نو دا به څه شي؟ جمله فعلیه خبریه.
ان شاء الله د دې بیا دوباره درته ترکیب کوم خو دلته صرف واورئ وایي جاء فعل دی الذي اسم موصول دی ابوه مضاف او مضاف الیه دا ابو مضاف دی دا هو مضاف الیه دی مضاف او مضاف الیه چې یو ځای شي نو دا مبتدا شو او عالمون خبر شو نو دا مبتدا او خبر چې را یو ځای شي دا جمله خبریه اسمیه خبریه شوه دا جمله اسمیه خبریه د اسم موصول دپاره صله شوه د اسم موصول لپاره صله شوه او دا موصول او صله چې ملو شي نو دا بیا فاعل شو د دې فعل دپاره ٹھیک شو او فعل او فاعل چې ملو شي جمله فعلیه خبریه شوه نو ګور دلته راته لیکلي دي الذي اسم موصول دی الذي اسم موصول دی او ابوه عالمون دا صله ده دا پورا جمله چې ملو شي دا صله شوه او په دې ابوه عالمون صله کې دا هو ضمیر الذي اسم موصول ته راجع دی ٹھیک شو جی نو دا زمونږ د نن ورځې درس اول ګورئ جی د اسم موصول تعریف هم زده کو نو اسماء موصوله چې څومره دي انشاءالله دې نه پس درس کې به هغه وایو ښه جی نو اسم موصول څه ته وایي اسم موصول داسې اسم ته وایي چې بغیر د صلې نه د جملې پوره جز نه جوړیږي دې سره به صله ملاوي اسم موصول سره به صله ملاو کې نو بیا به هغه د جملې یو دا دواړه به رایوځای شي نو د جملې یو جز به شي نو ګورئ ورته لکه الذي اسم موصول دی ها اسم موصول داسې اسم ته وایي چې بغیر د صلې نه د جملې پوره جز نه جوړیږي او صله داسې جمله خبریه وي چې د اسم موصول نه پس ذکر شوي وي صله داسې جمله خبریه دا صله وي دا صله داسې جمله خبریه وي چې د اسم موصول نه پس ذکر شوي وي او په دې جمله خبریه کې یو ضمیر وي جمله خبریه کې چې دا کم صله جمله خبریه موږ سره صله جوړه شوه په دې کې یو ضمیر وي چې اسم موصول طرف ته راجع وي لکه جاء الذي ابوه عالمون د ابوه سره چې کم هو ضمیر دی دا همغه سړی یادوي وایي راغی هغه سړی ابوه چې د هغه پلار وګوره د هغه سړی هو دا هو معنی چې د هغه د هغه سړی یادوي چې د هغه پلار عالم دی الذي اسم موصول دی او ابوه عالمون صله ده او په دې ابوه عالمون صله کې دا هو ضمیر الذي اسم موصول طرف ته راجع دی زه درته دلته لږ ترکیب کوم جی بیا به انشاءالله تاسو په دې بل درس کې به کوم موږ پوره دغه کوو اسماء موصوله لیکو په هغې باندې به بیا زه پوهه کوم انشاءالله جاء دا فعل دی الذي اسم موصول دی ٹھیک شو جی د دې اسم موصول نه پس اسم موصول د ده نه پس په بله اوس یو جمله راځي ښه دا ابو مضاف دی او دا هو ضمیر والا مضاف الیه دی دا مضاف او مضاف الیه چې شو کنه دا مبتدا شو او عالمون دا ورله خبر شو نو دا مبتدا او دا خبر چې را یوځای شي نو دې ته جمله اسمیه خبریه وایي جمله اسمیه خبریه نو دا جمله اسمیه خبریه چې شوه که نه دې ته صله وایي دا صله شوه د اسم موصول دپاره دا اسم موصول او صله چې ملو شي دا فاعل شو او دا فعل دی دا جاء فعل دی نو دا فعل او فاعل چې را یوځای شي نو دې نه جوړ شي جمله فعلیه خبریه جمله فعلیه خبریه ٹھیک شو دا د دې ترکیب شو انشاءالله په دې ښکلې طریقې سره به مونږ بیا پوره ترکیبونه کوو او اول مونږ د اسماء موصوله زده کوو دا خو ما د اسم موصول تعریف ولیکو د دې نه پس به انشاءالله په بل درس کې پوره اسماء موصوله ولیکو الذي اللذان اللذین اللذین اللتی اللتان اللتین اللاتی اللواتی اللائی نو دا دې ته اسماء موصوله وایي او ما دی من دی ایون دی ایتون دی او الذی دی چې کوم په الف لام دی چې کوم په اسم فاعل او اسم مفعول باندې داخل شي او زو دی دا څو قسمونه دي د دې انشاءالله دا به په را روان درس کې وایو او راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام